رسول الله مبارک چې د ځان د پاره د کومې پیشې انتخاب کړي نبی علیہ السلام فرمایل انما بعثت معلما زه دنیا ته معلم او استاد را لېږلی شم. رسول الله مبارک د هغه استازي هغه پیشه هغه د ځان د پاره غوره کړه. پته ولګېده دا درې قسمه طبقې نن پرې محفل کې موجوده دي. د ټولو نه اعلی پکې هغه طبقه ده کم چې د دې ماشومان استادان دي کم چې معلمین دي دا د ټولو نه اعلی او بیا ورپسې درجه د هغه متعلمینو ده کم چې دلته طلبا ناست دي. د دې طالب درجه هم د رب په نسبت ډېره اوچته. د نبي علیه الصلاۃ والسلام روایت دی موږ او تاسو چې کله منزل راځو زمونږ سوچ او فکر دی موږ مونځ د دې دپاره کوو رب جنت راکړي موږ که تلاوت کوو د دې دپاره رب جنت راکړي موږ که 4-5 لاکھ روپۍ خرچ کوو موږ حج لزو د دې دپاره چې رب جنت راکړي. د دې طالب درجې ته وګوره نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من خرج فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه. دا طالب علم د خپل کوره د علم په طلب کې راول جنت درې ماشوم په طلب کې شو. دا طالب قرآن طلب کوي دا طالب علم طلب کوي جنت دا ماشوم طلب کوي ځان طرف ته راکاږي. پته ولګېده د دې ماشوم او د دې طالب علم ډېره زیاته لویه درجه ده. دې ماشوم ته په دې طالب علمۍ کې مرګ راغی د الله رسول وفرمیل شهید دی جنتي دی. دا هغه طالب علم دی د خپل کوره کله بهر ته راووته الله د رحمت فرشتو ته وایي ای زما د رحمت فرشتو عام انسان هم په خاوره قدم دی عام انسان هم په شګه قدم دی عام انسان هم په کاڼو قدم دی. دا خو زما طالب علم دی د خو قاعده او سپارت ترخ کې نیولې د خو بخاري ترخ کې نیولې د خو د فقه کتاب ترخ کې نیولې الله د رحمت فرشتو ستاسو له دې وزرونه ما ته بل قیمتي پرش په نظر نه راځي بل قیمتي قالین ما ته نه معلوم الله شي د دې طالب علم د خپو د لاندې نه خپل وزر چې کوم دی نو خورې کوي چې را طالب علم په خاور او شګه قدم نږدي ستاسو پرې پرو د پاسه قدم نږدي. نن درې قسمه خلک پرې محفل کې موجود علما استادان موجود طلبا چې کوم دی نو موجود. دا دوانه طبقې په الله باندې ډېرې زیاتې قدردانې دي او دومره قدردانې دي زمونږ شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده الله ری په قبر په کروڑو رحمتونه راووري. هغه درس کې خبره کوله وی مونږه پینډې کې چې کوم دی شیخ غلام الله خان صاحب سره روزه کې د تفسیر دوره کوله او د هغه سیړه مونږ راتلو نو مونږ ریل ګاډي کې ځان له ټیکټونه واغستل وړو کې اختر ته یو 3 ورځې پاتې ری 20 رمضان دی دا رسوات او د دیر او د باجوړ خلکو هم ټیکټونه اغستی ریل ګاډي ډبې بالکل ډکې شوې دي مونږ هم ټیکټونه واغستل کومه ډبه چې زمونږ او مونږ هغې ته ورختو دننه پکې ځای نشته خلک داسې ولاړ دي بیا دغه ډبو کې دننه باترومونه لیټرینونه وي مونږ د لیټرین دروازه کولاو کړه ځای نه و د هغې په دروازه کې مونږ ودرېدو او بره پرې ډبه کې یو بیډ لګېدلی نمبروار پکې خلک خوب کې وده کېږي پکې هغې کې یو پنجابی ملاس ته په ډک ډک باندې وخندل شیخ صاحب یې موږ ته تپوس وکړه چې ولې خاندې وی دا طلبا علما مې د سترګو ته ډېر زیات بد لګي دا چې زه په داسې ځای کې وینم ډېر خوشحالېږم نور خلک په عامه ډبه کې ولاړ دي او څوک په سیټونو باندې ناست دي تاسو مې چې په دې لیټرین په دروازه کې ولیدئ زیم چې دی همیشه داسې په ګنده ځای کې ولاړي شیخ صاحب فرمایل زما ملګری وی د خپې نه راکاږم ښکته راګرځوم ما ورته وی چې موږ د قرآن طلبا یو زمونږ بدل به خدای د دن اخلي د ده چې را ګنده ذهن دی الله باندې قریب د خپل قدرت په سپېړه باندې دی وی شیخ صاحب فرمایل وی لږ ساعت تیر نو سټیشن راغی او سټیشن باندې گاڑی لغون تک سلو شو ارنه وو ندی سړی د هغه بیډ نخکته راودنګل دروازې کولا وکړه او سره داسې بهر کچې دا سټیشن د کم ځای او بیا چې کله گاڑی بریک واغستو دروازه راسې په جړق سره په ده باندې رابند شو د ده دا یو غوږې مکمل طور باندې ویوړ د ډبې ته دننه ځان راواچو د وینو دارې شوې موږ چې وکتل یو غوږ پورې نه زما ملګري وخندل ما یې د الله بنده خاندمه
وی ولی مونږ ته نن سوې ما بدل الله واغستو کله چې الله بدل واغسته خاندم دا طلبا په الله باندې ډیر زیات انتهایی قدردان دي الله د دې په خلاف باندې د چا خلق الاولم نه برداشت کوي د چا زړه کې د دې په خلاف باندې بغض هم نه برداشت کوي دا علما او طلبا په الله باندې ډیر زیات قدردان دي شیخ صاحب بل واقعه بیانوله وی دلته کې یو طالب علم او هغه طالب علم د حفظ دا د حفظ د ماشومانو ته پته را دا حفظ ډیر مشکل کار دی دیو شپه ورځ که خوراک کوي خو سوچ دریو د خپل منزل سره سبقې سره او د نوي سبق سره چې نو اوس پسې باره اورم اوس په سبق اورم دا انتهایی مشکل کار دی حفظ ته چې ماشوم کینی دا د اوسپنې نینی چیچل دی ګورې د ماشومانو ډیر کړاو کړی دی الله تعالی فلاح او کامیابۍ ته ورسول دا ورځ پر یو باندې ډیره زیاتره خوشحالۍ ده یو طالب علم دی د مدارسو کې د مازدیګر نه ماښامه پورې د ماشومانو ته د چوټۍ ټیم میلاویږي دوی ځانه لبې کوي نور شپه ورځ غریبانان لګیا ځان له سبقونه وایي مازدیګر ټیم کې طلبا بهر ته وتل یو د حفظ طالب دی منزل ورته نه دی یاد قاري صاحب ورته ماښام نه پس په ماته سپاره اورې نورو ماشومان وی لبو ته ځو د لبو ته لانړ بهر ته ووته مخامخ د روډ په غاړه باندې ناست دی او پر ځمکه چې څوک ناست یا داسې ګټۍ باندې کرښې راکاږي د انسان فطرت دی را هغه طالب علم د اوبو ډډن په غاړه باندې ناست و دا چوکه ور سره د دارې اوبو له داسې راتړی او خپله سپاره اړی خیال یې نشته فکر یې نشته مخامخ یو سړی یو ښځه روان دي ځان یې سنبال کړی واده له ځي طالب چې هغه اوبو له چوکه راوتړله دارې شوې د هغې ښځې په کپړو باندې ولګېرې هغه ښځې وې طالبه برباد شې زما جامې دې سخا کړې خاوند په شا باندې وکتل د زنانه جامې دا واقعي د لمدې شوي دي راغی د دې طالب علم نه یو څپېړه وویسته طالب په بره هم ونه کتل خپله سپاره وړئ ما دا طلبا په رب باندې انتهایی قدردان دي الله نه برداشت کوي د دې طالب علم په خلاف باندې څوک غلط نظر پورته کي یا څوک څپېړه پورته کي د هغه طالب علم نه هغه سړي د هغه زنانه خاوند څپېړه وویسته پنځه شپږ قدمه هلې سړی را پرېوت کله چې را پرېوت خلک راغی لاس خپې ورله مګل سړي کې څه نه و مړو خلک وی څه وجه کېدی شي زنانه وی زما خاوند زما کپړو ته وکتل دا طالب علم یو سوک او څپېړه وهلی و علما راووتل وی دې کې د سوچ څه ګنجایش دی ستا خاوند ستا باندې مین و ستا په عشق کې د دې طالب علم نه څپېړه ویسته الله پر دې طالب علم باندې عاشق و د دې ماشوم او د دې طالب علم په عشق کې ستا د خاوند نه څپېړه ویسته ستا د خاوند په څپېړه کې هغه طاقت نه و چې د طالب نه حصه ویستلی وی د رب د قدرت په څپېړه کې هغه طاقت و ستا د خاوند نه حصه ویسته دا طلبا دا انتهایی نازولی دی په رب باندې نن درې قسمه خلک دي دلته درې طلبا استادان دا طالب علمان او دریم هغه خلک دی چې د دې طلبا علماو سره محبت دی محبین دا عام خلک دی نن تاسو درجه د دیو نو مالا تاسو ډیر زیات لوی درجه والای ځکه نن بچا خپل دکان بند کړی نن بچا خپل گاډه ودرولای نن بسو د خپل پټیا او د باغ نه چټي کړي راغلي به دلته ناسي تاسو مقامم د خدای په نسبت ډیر زیات لوی دی ځکه قران هغه وفادار کتاب چې د قران معلم دا هم اعلی درجه والای د قران متعلم هم اعلی درجه والای د قران عاشق هم د ټولو نه اعلی درجه والای تاسو کړه قران سره عشق نه وي د مدرسې ته بوس نه وي راغلی او د قران سره چې رچا عشقي الله دنیا او آخرت کې مراتب چرینو دا ور کوي تاسو رسول کتابونو کې یا د خپل علماو نه باوریدلی یو خلافت تیر شوی دی هغه ته خلافت عثمانیه وای مشهور خلافت 100 کال پورې دا چې اسلامی خلافتو درې وجه سره راز سره د ترک یو نوجوان دی او د هغه نوجوان نوم دی عثمان هغه عثمان په طبیعت کې او فطرت کې الله مهمان نوازی خو دی ودا د میلمنو دوست ډیر زیاتو چرته میلمه به ولید خپل کور ته به راوستو خوراک مراک شپه به تیر کړ لابل الله مهمان نوازی د په طبیعت کې خو دی وا د چې په کومه محله کې اوسېږي هغه کې ټول رشتہ داران دی یو ترونو الواد دی خلق ورته وی چې الکه د سکار وکا دا د بهر نه میلمانه ترل تراولې
زمونږ پرې کورونه کې را خپله محله ده یو بل له موږ ستر امن نشته نو دا پردي خلک دلته مه راوله زنانه بهر ګرځي خو د ده په طبیعت کې الله تعالی د میلمه دوستي اښودې وه بیا چې دی نو خلکو دمکي ورکړې میلمه به نه راولې د یو میلمه راوسته خلک وې دا به د اخرنی میلمه وي که بل دې راوست موږ یې دلته پیټایي کوو یو میلمه یې راوسته هغه میلمه ورله د محلې خلکو ووهو او دی هم د کلي نه بهر دا وویسته عثمان روان دی د یو مرشد دی یو پیر دی د هغه کوڅې له لاړ دروازې وټکوله پیر صاحب زما د میلمه هم خلکو توهین وکړه زه هم والم پیر صاحب ورته وی صحیح د زما ځای کې اوسېږه دیره شه ستا څومره میلمانه دي زما پرې بیټک او دیره کې حجره کې سنبالوه دیره شپې لږ ساعت خوب کې عثمان سحر تهجد ته پاسېرو تهجد نه پس نو قرآن ګوري زره قرآن عشق چاوم د قرآن عزت کړی یا د قرآن والا سره محبت ساتلی الله تعالی دنیا کې هم اعلی مقام ورکوي آخرت کې هم اعلی مقام ورکوي دیر تهجد نه پس قرآن ګوري یوال مارې کولا وکړه هغې نه قرآن راوچت که او کله چې راوچت کړه د سوچ راغې چې دې المارۍ طرف ته خو زه بېګا او دومه ما خپې غځولې دي هغه قرآن په سر باندې ولې او چغې شروع کړې چې ربه ما د قرآن ګستاخي کړې ده ما د قرآن توهین کړی دی ما قرآن طرف ته خپلې خپې غځولې دي یو طرف ته جړاو فریاد کوي قرآن په سر باندې نیولی دی بل طرف ته دروازه وټکېده کله چې دروازه د کولا وکړه د پیر دی پیر صاحب ولې هغه دته وایي ولې چې کوم دی نو جاړې ورته وایي جاړم پرې وجه ما چې کوم سیټ ته خپې غځولې وې زما خپو ته سیره قرآن پروت ما د قرآن توهین کړی دی ورته وایي صحیح ده خو زما یو خوب اوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خوب کې راغلی ما ته وی چې عثمان ته ووایه نور دې ستا پرې دیره کې نه پاتې کېږي مخ په وړاندې دې ځي د دین پرچار دې کوي دین دې خلکو ته ښیي انشاءالله مستقبل کې به الله د دنه لوی هستی جوړوي ځکه د قرآن عزت کړی دی د په خطا کې قرآن طرف ته خپې غځولې د په خپله جړا باندې ځان له یو مقام ګټلی دی ورته وایي ځه د ښه جړا شروع کړه عثمان پیر صاحب ته ما هم خپل کور کې نه پرېږدې بهر ته لاړ روان دی یو څو کسان مخې له ورالل کسان ورته وایي څه کوې ورته وایي زه راسره الله د دین پرچار کومه ورته وایي موږ هم ځان له داسې یو جومات جوړ کړی ځان له مشر جوړو پتا کې هغه مشرۍ صلاحیت مونږ ته په نظر راځي مخکې روان دی د دین پرچار کوي مرګري ورسره چې نو دا میلاویږي یو لوی لښکر جوړ شو یو داسې ځای ته ورسېد چې هلته یو عیسایي حکمران دی مسلمانانو باندې ظلمونه کوي تکلیفونه ورکوي چا دی عثمان ته وایي چې عثمان ستا سره خو کامل لښکر دی او ته خو د الله د دین د پرچار دپاره روانې دلته کې دا عیسایي یو بادشاه دی حکمران دی او دی په خلکو باندې ظلم کوي د ده په خلاف باندې چې نو دا خپل لښکر استعمال کا هغه عیسایي بادشاه ته چا ووې داسې یو جوان راغلی دی او د هغه سره لښکر دی شاهد په تا باندې حمله وکړي هغه عیسایي ووې مال یې راولئ زه ورسره صلح کومه ورته ویې عثمان حمله مه کوه زه ستا سره صلح کومه او د صلح کې ورله خپله لور په نکاح باندې ورکړه عثمان په هغه علاقه کې زندگی بسر کوي یو ورځ هغه راله چې اسخرې مړ شو دغه عیسایي چې نو دا مړ شو او بیا خلک انتخاب کوي د بادشاه چې د دې بادشاه په ځای باندې د نایب به څوک شي خلک وایي د دې بادشاه اولاد نشته دا زوم به یې موږ بادشاه کو د هغې علاقې بادشاه جوړ شو عثمان وایي سوچ کومه ربه دا حکومت خو تا ماله د هغې وجې نه راکړو زما پیر ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راغلو ربه مقام خو دې راکو ربه زما ستا سره هم دا واده ده د کم قرآن د وجې نه چې تا ماله مقام راکړی انشاءالله د هغې قرآن نظام به پرې علاقه باندې لاګو کومه قرآن په ترخ کې دی عثمان به راغی د قرآن مطابق به یې فیصلې کولې څو سوه کاله پورې د مسلمانانو هغه حکومت هغه عثماني خلافت چې کوم دی نو جاري و دا صرف او صرف د دغه قرآن د عشق او د محبت وجه وه د موږ او تاسو کله دی علماء او طلباء سره محبت ساتو د قرآن سره محبتي انشاءالله دنیا کې به هم الله مقام راکوي
ان شاء الله آخرت کې به هم چې کوم دی نو مقام راکړي. دا علما زمونږ او ستاسو ډېر لوی خیر خواهان دي. ګورئ ډېر لوی خیر خواهان د یو مثال د شمع دی په خپل سر باندې اور بل کړی مونږ ته رڼا کوي. خپل ځان په مشقت او تکلیف کې غورځولی مونږ ته یې رڼا کړې ده. د هدایت لارې مونږ ته ښکاره کړې مونږ ته یې د جنت او د دوزخ لار چې کوم دی نو ښکاره کړې ده. انشاءالله د دې سره به محبت ساتو د دې سره به لاس کې لاس ورکو د دې په ملا باندې به انشاءالله د ډاډ لاس چې کوم دی نو دا راکاږو د دې ضروريات چې کوم دی نو دا به مهیا کو. انشاءالله الله به دنیا کې هم مقام راکړي الله به آخرت کې هم چې کوم دی نو دا مقام راکړي. په دې وجه موږ درې قسمه خلک دي دلته طلبا دي استادان دي عوام الناس دي. د دې مجلس لپاره الله تعالی د هر انسان انتخاب نه کوي. ګورئ پرې د الله شکر وباسئ. ډېر خلک به راسي ستاسو پرې خواوشا کې به پته به ورته هم نه لګي چې دا څه چل دی. ځکه یو کس چې چاته ډېر زیات نږدې یو میلمه انسان خپل کور ته بوسي. دا جوماتونه د الله کورونه دي. ستاسو انتخاب الله کړو ستاسو سره الله محبت ځکه خپل کور ته چې کوم دی نو دا راوستی. او دا بله خبر ذهن کې یاد وساتئ دلته دا دینی مدرسه را دا مدرسې د الله د طرفه ډیر زیات لوی غنیمت ته دا الله تخفیری د دې علاقو دپاره ذکر رب چې علاقې له تحفه ورکوي دینی مدرسې په شکل کې ولا تحفه ورکوي. ځکه تاسو ته معلومه ده دینی مدرسه چې کوم ځای موجوده وي هلته د قرآن حافظان هم موجود دي. دینی مدرسه چې کوم ځای موجوده وي هلته علما هم موجود دي. دینی مدرسه چې کوم ځای موجوده وي هلته جوماتونه هم آباري. دینی مدرسه چې کوم ځای نه وي هلته کې نه عالم او نه قاري هلته نه تا ته د مسلو د خوص وکړي هلته مسلمان په صحیح معنو کې مسلمان نه وي هلته اسلامي خو برای نام اسلامي. ځکه اسلام او دینی مدرسه دا یو بل سره لازم او ملزوم شی دی. کوم ځای چې دینی مدرسه وي هلته اسلام ژوند دی. کوم ځای دینی مدرسه نه وي هلته کې اسلامي مخاص برای نام اسلامي. نو دا الله تخفیری انشاءالله د دې دینی مدرسو سره به خپل تعاون جاری ساری ساتو. یو د اغیارو سوچ دی یو به زمونږ استاسو سوچي. اغیارو زمونږ نظریه دا جوړه کړې ده چې دا علما ستاسو دشمنان. اغیارو زمونږ سوچ دا جوړ کړی دی چې دا طلبا ستاسو دشمنان. اغیارو دا سوچ جوړ کړی دی چې دا دینی مدرسه په کوم ځای کې دا هغې خلکو دپاره غضبي. هسې زه ستاسو نه تپوس کوم که موږ په خپلو سترګو باندې یو شی وینو موږ دا ویلی شو چې زموږ سترګې دوکه شوې خو نبي علیه الصلاة والسلام یو خبره فرمیلې هغې کې شک وي هغې کې چرته هم شک نه وي. د الله رسولو فرمیل د دې طالب د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتې خپلې وزرې غوړئ. هسې ستاسو په دې علاقه کې دا دیني مدرسه را دې له به د یو ځای بل ځای نه طلبا راځي. دا طلبا چې مازدیګر د یو چوټي وشي دا به ستا پرې پټي پرې پوله باندې ځي ستا د کور په خوا باندې به ځي. دا الله رسول خو فرمایلی و د دیو د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتې خو خپلې وزرې غوړئ. موږ خو دې طرف ته چېرته سوچ نه دی کړی. دا طالب روان دی دا صرف طالب نه دی د ده د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتو وزرې هم خورې کړي دي. نن کلی زما په ځمکه باندې راغی زما پرې باغ کې لاړ زما دا باغ خو برکتي کو ځکه د رحمت پرشتې پرې باغ کې لاړې. نن کلی زما په غنمو کې لاړ زما غنم خو هم قیمتي کړل ځکه د رحمت د پرشتو وزرې په هغې ولګېدې. نن که را طالب علم زما کوڅې له راغی زما نه لسکو اوبه غواړي زما کور ته دا طالب ماشوم راغی دی زما د کور نه وظیفه غواړي زما دکان ته راغی زما کور ته هم د رحمت پرشتې راوستې زما باغ ته هم راوستې زما دکان ته هم راوستې. د ده په سر باندې د شفقت لاس راکاږه طالب علم روزانه زما کور ته راځه زما کوڅې ته راځه ځکه د رحمت پرشتې زما کور ته تا راوستې. زمارے کور هم قیمتی کا برکتی کا زمارے دکان هم برکتی کا زمارے باغ هم برکتی کا. ناسی منگا خپل سوچ ولی نکو چې دا اغیارو په ها کې ها میلاو هغه دا طالب علم ستا دشمن دی زه خپل لږ سوچ وکم زما دشمن دی که زما دپاره لوی نعمت دی زما د زندګۍ د بقا سبب دی دا طالب علم. ځکه ما تا د په ابتدا کې وی چې منګه معاشري ته ګورو زمونږ ذهن ته قسم قسم اشکالات راځي د هغې جواب دا طلبا دي. اغیارو سره به انشاءالله ها کې ها نه میلاو
درې مدرسو دفاع وکړو درې طالب او د عالم دفاع وکړو نن په الله قسم دا طلبه او دا پټکی اغیار نشي برداشت کولی چې نن په دې مدرسه کې را دومره لوی لاین د طالبانو ولې لګېدلې نن د قرآن حافظان دلته ولې جوړ شول اغیار دا چرته هم نشي برداشت کولی ځکه اغیار پرې باندې پواري اغیار پرې پواري زما جواب ټم نشي کولی اغیار پرې باندې پواري د دنیا یو طاقت چې هغه زما خلاف نشي کولی زما دپاره دا ایمانی سټ چې کوم دی نو جواب دی ځکه هغه دا نشي برداشت کولی تاسو یو دوه درې کاله مخکې موبایل یې به کتلي تاسو به نور چینلې کتلي اخبار به یې کتلی د اخبار زینت یو مدرسه ګرځېدلې وه قندوز کې یو مدرسه وه یو درې کاله مخکې د اخبار زینت ګرځېدلې وه اغیار دا نه مني چې په دې مدرسو کې د قرآن حافظ ولې جوړېږي د آسماني کتاب دې ماشوم بچي به خپله سینه کې ولې محفوظ کو هغه د مدرسې وجود نشي برداشت کولی قندوز کې داسې طلباو دستربندي وه او بیا دا خبر هم ذهن کې یاد ساتئ افغانیانو دستربندیانې سم لکه 15-20 ودونه چې دا ګاډي سنبال کړي او دا طلبا عجیبه ښکلې ښکلې درانه درانه پټکي وهلي د هغو دستربندیانې هم عجیبه دستربندیانې زمونږ 50 او 100 ودونه د هغو په یو دستربندۍ باندې قربان شه قندوز کې یو مدرسه کې د قرآن حافظان جوړ شي او د هغه حافظانو دستربندي سټیج باندې طلبا ناست دي درانه درانه پټکي وهلي دي مخکې پنډال کې د مسلمانانو کثرت دی سټیج باندې لولوی مشایخ ناست دي اغیار خدا نه برداشت کوي چې د قرآن حافظ ولې ما له جوړېږي د آسماني کتاب ولې د ماشوم بچي سینه کې محفوظ کو او بیا تاسو وکتل یو تیاره پورته شوه د انګریزانو راله چاپېره تاو را تاو شوه پنډال کې خلک دی هغو ته پته ده دا عوام دی هغه نه ولي مدرسې نه بهر خلک دی هغو ته پته ده سیکورټي ده دا نه ولي لاړ په سټیج باندې اصل د هغو چې زمونږ اسلام لویه سرمایه وه هغو ته پته وه چې پر سټیج دا واړه واړه ماشومان دا سپین پټکي چې په سرونو والي زما اصل دشمن هم دا دی زه دا نشم برداشت کولی زما د مدرسې د بلډینګ سره هغه څه خلاف ورزي نشته زما د دې ماشوم بچي د دې سر او د دې پټکي سره هغه دشمني ده راله پنډال کې خلک هم هغه ونه ویشتل لاړ سټیج طرف ته او ما یو کالم کته عجیبه کالم لیکلی شو ماشومان پر سټیج باندې چې ناست دي نه دا د یو بل سره پټې پټې خبرې کوي ځکه دا ماشومان خاموش نشي کېناستی یو بل ته خپل حالات بیانوي یره زه به انشاءالله اوس کور ته ځم په ما پسې هغه د پلار سنبال کړی ګاډی راوستی دی زما دستربندي به حفظ کېږي او ما 4 کاله کور نه دی لیدلی ما 4 کاله مور نه دی لیدلی ما 4 کاله خویندې او وروڼه نه دي لیدلی زه به 4 کاله پس خپل کور ته ځم زه به کور ته 2 خوشحالیانې وړم یو به مور دیدار وړم یو به د قرآن حافظ چې کوم دی نو جوړ شوی زما بل ماشوم وایي ما هم 2 کاله مور او پلار نه دي لیدلی بل ماشوم وایي زه هم 5 میاشتې کور ته نه یم تلی نن به د قرآن حفظ ومړم نن به پخپله هم ځم نن زما مور او نیا به زما کوسي او ډیوډۍ ته راوتي ما ته به هار راچئ زما نوسي او بچی د قرآن حافظ جوړ شو 4-5 کاله پس کور ته راغی ماشومان یو بل سره خبرې کوي هغه ظالمانو تیاره راله پنډال نه واوښته او سټیج طرف ته متوجه شوه په هغې ګلونو باندې بمباري وکړه د هغو هغه سپین سپین پټکو سور رنګ واغسته طالبانو ستاسو یو شبه مخکې سپین پټکي په سرو دا ولې سره سره پټکي ستاسو په سرونو باندې په نظر باندې رالل د هغو غوښې د یو بل سره مخلوطې شوې د هغو ډوکې د یو بل سره والوتل غوغا شوه یو ورور عجیبه خبره لیکلې ده زما ماشوم ورور دی یو 2 ورځې مخکې کور ته راغی زه دیاړۍ له تلی وم کور کې پلار نشته مړ دی د کور ټوله ذمواري زما په سر ده ماښام کور ته رالم مور راته وایي ورور دې راغلی او د قرآن حفظ یې وکړه خو ستا نه یو څو مطالبې کړي دي ما یې مور څه مطالبې کړي دي ورته وایي چې زما کپړې خو شته خو ورور ته به وایي د دستربندۍ په ورځ ماله یو پټکی والي
مال سپلې والی او مال به د شړشمو تیل راوړي زه په یخته غواړم مال به سترګو له رانجه راوړي زه لاړم دستر باندې په ورځ باندې ما رور له پیسار واغستل ما پټکې واغسته ما د رور خپله چې کوم دی نو سپلې واغستې زه چې کله لاړم د شړشمو تیل مې هم راغستې دي رور به اوس پټکې وهي زما د مخې به د هغه دستار بندي کېږي علماو مشایخ په ورله په سر باندې لاس راکاږي زه به کور ته راسې بیا یم زما د مور سترګې به په ده باندې یخېږي زه له مدرسې نه بهر یمه چې ایمبولینس روانې دي ما شور او غوغا واورېده زه چې کله دننه لاړم خلک بوجو کې غوښې راغونډوي خلک کوپړې راغونډوي خلک د ماشومانو پټکي راغونډوي زه لاړم د خپل رور په تفتیش کې کله چې د رور کمرې ته ورغلم چا راته ویل ستا رور دا پروت دی ما د رور د سر نه چې کله څادر لر کړو څادر پې چا ور اچولی و هغه سر چې کوم له زما رور پټکی غوښتلی و هغه سر چې کوم له زما رور د شړشمو تیل غوښتلی و هغه سر نیم الوتی دی ما پټکی په لاس کې ونیو ما رور تا خو مور نه مطالبه کړې وه ما باندې خو مور زور راوستی و ته به رور له سر له پټکیالې اغیارو خو د پټکي نه مخکې سر الوځولی تا خو د شړشمو تیل ماله د یختو له نه وغوښتلي هغه خو اغیارو د غوړولو نه مخکې هغه ویښته چې دی نو الوځولي ما وی شاید زه به دغه سپلۍ د رور د خپو ته ور واچوم ما چې څادر مکمل لر کړو زما د رور دواړه خپې ګوټنو کې الوتې دی ما صرف یو چغه وویله ربه زما پټکی هم په لاس کې پاتې شو زما سپلۍ هم په لاس کې پاتې شوې ربه تیل هم په لاس کې پاتې شول ربه دا پیسې خو حرامې نه وې تا د خپل حافظ قرآن دپاره قبولې ولې نه کړې دا خو زما د خولې زما د مزدورۍ ثمره وه ربه تا ولې ما په خپل حافظ دپاره قبولې نه کړې ما د رور نیمګړی لاش کور ته راوړ ما پټکې او سپلۍ او هغه تیل هم په بل لاس کې د ځان سره راوړل زما د رور سر ته پټکې هم ما ونه لید نه ما هغه یخته په غوړېدو ولیدل نه ما په هغه خپو باندې چې نو سپلۍ ولیدې اغیار زمونږ دا بچی نشي برداشت کولی انشاءالله موږ به د هغې جواب ورکوو او جواب به په کوم شکل کې ورکوو جواب به انشاءالله د خپلو بچو په شکل کې ورکوو چې ته زما یو حافظ قرآن وجنه زما سلور بچی دی انشاءالله زه به 2 مدرسې ته رالیږم انشاءالله په دې شکل به جواب ورکوو که نه تا زما 10 حافظان شهیدان کړل انشاءالله زه به په خپله محله کې 50 حافظان تیارومه ته تکړه شه وجنه زه به تکړه شم د قرآن حفاظت به د خپلو بچو په ذریعې سره کوم او که ستا بچی نه دا د بل بچی په دې مدرسه کې سبق وایي د بچو ذمواري والا راشه مولوی صاحب نه تپوس وکړئ چې یتیمان څوک دي یاره د دې یتیم کتابونه زما په سر د دې یتیم جامه پیزار زما په سر یا د علما او طلبا دا چې کوم دی را علمای پرې طلبا باندې خورئ راځه د دې مدرسو سره تعاون کوه زما خپل بچی خو نشته انشاءالله زه به د پردي بچي نه د قرآن حافظ جوړوم هغه اغیارو له چې کوم دی نو په جواب کې وایي پیش کوم چې تا یو حافظ شهید کړو دا واله ما 15 تیار کړل دا دینی مدرسې دا د قرآن د حفاظت لپاره لولو قلاونه دي دا طلبا چې کوم دی نن کرا طلباو پر خپل سینو کې قرآن نوی محفوظ کړي الله د حفاظت ذمواري اغستی را پرې کې شک نشته الله فرمایل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون خدا خو نه راغسته چې په سواد کې به حفاظت کوم دا خو نه لري پاکستان کې به حفاظت کوم شاهد دا قرآن دلته کې نه بیانې دی کچر ترا حفظان نه وي دیو په خپل سینو کې دل نه ځای ورکا اغیار 100 پیرې 3 پیرې لولو چې کوم دی کوششونه کړي دي چې دا قرآن د مسلمان د لاس نه والم ختم کم خو چې کله به ورته راله 2 کال دا 12 کالو دا شپږو دا 8 کالو ماشوم مخکې شو چې د پرې زړه کې دنه قرآن محفوظ دی هغه اغیار باندې ګوش بدندان شول چې زبې د پاڼو نه ختم کم درې ماشوم د سینې نه به څنګه ختموم درې طلباو درې علماو په موږ باندې ډېر زیات لوی احسان دی تاسو ګورئ 1857 جنگ آزادۍ د هغې تاریخ لږ وګورئ چې کله زموږ دا مدرسې مغلو په دور کې دا سرکار په پیسو باندې به چلېدې او 1857 د جنگ آزادۍ نه وروسته چې مسلمان کله عارضي شکست وخوړ دا دینی مدرسې ختمې کړې دا سرکار په پنډ چې به چلېدې هغه پیسې ترې واغستې مولا طالب دیاړي څومره وکړي چې مدرسه په وساتي دا عالم چې په مخ د ځمکې باندې دا یو نور دی
دا طالب علم چې الله ته څومره قدردان دی ما درته وی دې عالم او طالب علم مشوره وکړه چې حکومت خو زمونږ د مدرسو نه لاس واغستل و زما مدرس له تنخوا ده زما طالب علم له خوراک ورکول دي زما مدرسه چلیدل دي منګه څه کار وکړو منګه دیاړي کو مدرسه خو نشو چلولې اخر څه وکړو یو طرف ته هغه قدردان حافظ یو طرف ته هغه لوی شان والا طالب علم چې د رحمت پرشتي هم د خپو د لاندې نه قدمونه خورئ خو هغه طالب علم هغه عالم وی یو طرف ته دین دفاع ده بل طرف ته زموږ عزت دی د دین د دفاع لپاره به خپل عزت د خپو د لاندې کو زما د عالم درغلی دی دا په مخ نه چې دا نور راختلی دی د عالم درغلی دا په سر باندې چې تاج دی د عالم درغلی دا په لاس کې چې تصویر د عالم درغلی دا لو شان والا چې عوامو له پکار داري د خواله راشي د درغلی ستا دروازې ټکولې ده سبا د غټ اختر ورځ ده تا به قربانۍ له ساورې اغستی سرمن به یې مال راکې ته وایې مولوي صاحب لرې شي خو تا تنګول راغستي بله ورځ دی درغلی دی یاره ته امریکا او سعودي نه راغلی ستا پر مال کې به زکات ما طلبا چې دی نو مدرسه کې دیره کړي زه الله دین خیم مال زکات او صدقات تا که مخامخ سندې ولي وروسته خبرې کړې دي یو خو دې و تنګول راغستي زما دا طالب علم درغلی چې د الله په نس باندې د څومره مرتبه ده د په یو لاس کې تیلې راغستی په بل لاس کې لوښې راغستی ستا کوڅې له درغلی زه الله د دین د بقا لپاره راوتی یم زه الله قرآن زده کومه ماله لږه وظیفه راکوئ تا سپی ور پرېښودی تا بدې ردې ویلي تا هغه ګلې ورکړې کوم چې پیشو سپي چوټه کړې دی تا هغه ډوډۍ ورکړې ده ستا بچې ځمکې ته غورځولې ده خو د هغې باوجود دې طالب علم دا نه دی ویلي زما خو لوی مقام دی ما ته خو د رحمت پرشتې خپلې وزرې غواړئ بیا هم د الله رحم دی دین ادارې موږ ته رارسولی دی د یو ډېره زیاته لویه قرباني ده لہذا دا علما دا طلبا د خپل سر تاجونه وګڼئ دا دینی مدرسې د خپل سر تاجونه وګڼئ انشاءالله درې علماو به هم دفاع کوو درې طلباو به هم دفاع کوو دا دینی مدرسو به سره به هم خپل تعاون جاری او ساری ساتو خپل ذهن به د دې سره شریکو خپل مال به د دې سره شریکو خپل جان به د دې سره انشاءالله شریکو الله دې موږ له پر یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې درې علماو د سر د سوري زموږ په سرونو باندې قایم او دایم ساتي دا طلبا دې الله تعالی همیشه لپاره دلته کې ساتي الله دې د دې مدرسو دا تحفه زموږ نه واپس کوي الله دې زموږ په زړونو کې د دې قدر او قیمت نور هم سیوا کړي او دا دینی مدرسې الله تعالی کور په کور کلی په کلی باندې نور هم سیوا کړي او الله دې زموږ مالونه پر دینی مدرسو کې چې نو دا ولګي الله دې زموږ ذهنونه زموږ سوچونه هم د دې سره شریکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي